بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې موږ او تاسو د صفت ډولونه او نور اړوند مسائل بعضې ذکر کړل او هغه مو ولوستل. په ننني درس کې به موږ او تاسو د صفت کمپیریټیو ډیګري او سوپرلیټیو ډیګري د دې په هکله به غږیږو. کمپیریټیو ډیګري یعنی د صفت مقایسه‌یي درجه او سوپرلیټیو ډیګري مقصد دا چې د صفت تفضیلي درجه. تفضیلي یعنی غوروالي، هغه چې د صفت غوروالی ښیي. په دې کې مخکې درس کې موږ او تاسو په لنډیز خبره کړې وه، خو اوس هغه قواعد ذکر کوو یو د بل پسې، چې کمپیریسن موږ د صفاتو ترمنځ څنګه کولی شو یو نوم د بل نوم سره چې پرتله کوو، یو نوم د بل یو نوم سره، او کله چې د دې ته وایي کمپیریټیو ډیګري. او سوپرلیټیو ډیګري هغه ده چې یو شی یا یو نوم موږ د ډیرو شیانو سره پرتله کوو. نو کمپیریسن یا مقایسه خو په دواړو کې وي، خو په دې کمپیریټیو کې یو شی د بل یو شي سره، او په سوپرلیټیو ډیګري کې د یو شي مقایسه د نورو ډیرو شیانو سره. د ډیرو شیانو ډیر مملکتونه، ډیر اشخاص، ډیر صنفونه، ډیر شیان چې هر شی. نو اول رول دا دی چې with one syllable adjectives هغه صفات چې یو سیلابه دي، یو سیلابه صفاتو سره موږ څه کوو چې کله دا یو سیلابه صفت په یو اسم باندې داخل کړو او هغه اسم د بل یو اسم سره کمپیر کوو، مقایسه کوو، نو موږ به څه کوو؟ وی آر آر اور ای آر، نو یا به ار اضافه کوو یا به ای آر اضافه کوو فار کمپیریټیو ډیګري د مقایسه‌یي درجې پر اساس. اینډ فار سوپرلیټیو ډیګري او د تفضیلي درجې لپاره به موږ ای اس ټي اضافه کوو یا به ایس ټي اضافه کوو. نو که چېرته په کمپیریټیو ډیګري کې صفت زموږ چې کوم لرو هغه د مخکې نه په ای باندې ختم وي، لکه نایس ای باندې ختم دی، نو یوازې ای آر به اضافه کوو. او که چېرته صفت د مخکې نه په ای باندې ختم نه و، الریډي په ای باندې ختم نه و، نو بیا به ای آر دواړه اضافه کوو. همدارنګه په ایس ټي او ای ایس ټي کې هم، نو په تفضیلي درجه کې که الریډي په ای باندې ختم و صفت، لکه نایسست وایو، نایسست، نو ای خو تیار شته هلته، نو ایس ټي به اضافه کوي. او که چېرې ای نه لرلو، الریډي په ای باندې ختم نه و، لکه سټرانګر، نو بیا به څه وایو؟ نو بیا به ای ایس ټي دواړه اضافه کوو. نو هغه ځینې صفات چې دغسې خصوصیات لري دلته به ذکر کوو. یو سیلابه دی، او سیلاب څه ته وایي؟ سیلیبل از ان یونټ اف ساوند. مخکې درس کې تکرار شوې ده، دا د اواز واحد دی، لکه د وزن واحد کیجي دی، کیلوګرام دی، د طول واحد میټر دی، او همدارنګه نو د غږ دپاره بل څه اختلال کېږي نه، بل اندازې نه کېږي. نو دا علماو سیلیبل ورته راایستلی دی. سیلیبل هغه واحد دی چې په دې باندې آواز معلومیږي. لکه یو سیلابه کلمه کومه وایي چې یو وارې ته خوله وازه کړي او کومه کلمه وځي، کوم توري وځي او یوه کلمه تشکیل کړي د یو وارې خولې وازېدو سره، همدغې ته سیلیبل وایي. سمال یو سیلابه دی، معنی د کوچنی. نو کوچنی لکه ته وایي مثلا زه په یو کوچني کور کې اوسېږم، نو څنګه به وایي؟ آی لیو ان ا سمال هاوس، زه په یو کوچني کور کې اوسېږم. اوس د یو کس بل دی، د هغه هم کور دی او ستا هم کور دی، خو ستا کور د هغه د کور نه کوچنی دی، نو څنګه به وایي؟ مای هاوس از سمالر دین یور هاوس، یا وایي مای هاوس از سمالر دین یورز، زما کور ستا د کور نه کوچنی دی. او یا وایي زما په دې ټول کلي کې کور کوچنی دی، مای هاوس از د سمالست ون in the village، زما کور په ټول کلي کې کوچنی دی. بل صفت چې لرو چې یو سیلابه دی، اولډ. د اولډ کلمه ده، اولډ معنا زوړه، اولډر معنا یو شی د بل شي په نسبت زوړ، یو شخص د بل شخص په نسبت زوړ، او د اولډست یو شی یا یو شخص په ټول ګروپ کې زوړه. نو څه وایي مثلا my father is old، my father is an old man، زما پلار زوړ دی یا زما پلار زوړ سړی دی. وایي زما پلار ستا د پلار نه زوړ دی، my father is older than your father. یا وایي زما پلار په ټول کلي کې سپین ږیری دی، زوړ دی، my father is the oldest person in the village، زما پلار په ټول کلي کې سپین ږیری او زوړ دی. نایس ښکلی، ښایسته، my house is nice than your house. Afghanistan is nice country، افغانستان is nicer than Pakistan، افغانستان د پاکستان نه ښکلی دی. نو دا دلته موږ اوله کې وایي مثلا چې په هغه بسپله درجه کې افغانستان is a nice country، افغانستان یو ښکلی ملک دی.
وای مثلا پاکستان نه ښکلی دی بل یو ملک سره کوي پرتلنه کوي افغانستان از نایسر دن پاکستان یا وای مثلا چې په ټول کانټیننټ په ایشیا کې د ټولو نه ښکلی دی افغانستان از د نایسست کنټري ان ایشیا په ټول اسیا کې افغانستان ښکلی دی لارج معنا غټ لارج وای مثلا چې زه یو غټ درس ورکوم یو غټ صنف ته درس ورکوم څه به وایي I teach a large class large صفت شو کلاس ودا ناون شو I teach a large class یا وای مثلا بل استاد سره غږیږي چې زما صنف ستا د صنف نه غټ دی my class is larger than your class یا وای مثلا چې زما کلاس په ټوله یونیورسيټي کې غټ دی my class is the largest one in the university زما کلاس په ټول پوهنتون کې غټ دی نو دا زمونږ استاسو د تفضیلي درجه شوه تفضیلي درجه کې څه کوو په آخر کې ای اس ټي اضافه کوو او ټي ایچ ای به ورسره وایو د لارجسٹ کلاس آی ټي د لارجسٹ کلاس ان د سکول رول نمبر 2 څه وایي if one syllable adjective ends in the consonant letter که یو سیلابه صفت ends ختمیږي په consonant letter باندې په بې آوازه توري and before the a i o u e نه پرته نو ټول حروف هغه چې کانسوننټ دي او ډبلیو او وای هغه ورپکې سیمې کانسوننټ دي سیمې واول دي نو پنځه هغه دوه دا شپږ وو د دې اوونه غیر نور ټول کانسوننټ دي یعنې بې اوازه توري دي نو که زموږ او ستاسو یو اسم یو صفت په کانسوننټ توري باندې ختمي بې اوازه باندې لکه ټي باندې ختمي لکه کې باندې ختمي لکه پي باندې ختمي we have a single vowel letter او هغې نه مخکې منګه یو واول سنگل واول لیټر لرو یو واول توره لکه دلته چې دی په کانسوننټ ختم دی او مخکې ته یو واول دی نو څه به کوو وی اډ انادر کانسوننټ لیټر نو یو بل کانسوننټ لیټر به اضافه کوو یعنې وی ډبل د فاینل کانسوننټ نه آخري فاینل به ډبل کوي اینډ دین وی اډ ای آر او بیا به ای آر اضافه کوو فار کمپیریټیو ډیګري د مقایسهیي درجې لپاره اینډ ای ایس ټي فار سپرلیټیو ډیګري او ای ایس ټي به د سپرلیټیو ډیګري لپاره اضافه کوي لکه وای فیټ معنا چاق فیټ معنا غوښن او فیټ چې کله صفت شي چې کله اسم شي معنا یې د لیپټ شحم دلته د شحم معنا نه اخلو ځکه د موږ صفت کې موضوع ده نو فیټ معنا چاق فیټر نسبتا چاق آی ام فیټر دین یو او څه وایي مثلا چې زه په ټول کلاس کې فیټیسټ یم آی ام د فیټیسټ پرسن ان د کلاس په ټول سم کې چاق اندازې یم هاټ معنا ګرم هاټ صفت دی هاټ هیټ اسم دی نو کله صفت شي هاټ معنا ګرم پرون ورځ نن ورځ نه ګرمه وه څنګه به وایي yesterday was hotter than today یا وایي مثلا چې نن ورځ ډېره ګرمه ده today is hot today is very hot یا وایي مثلا چې نن ورځ د پرون نه ګرمه ده today is hotter than yesterday او وایي مثلا چې په ټوله هفته کې خو ورځې ډېرې دي په ټوله هفته کې یا په ټوله میاشت کې دا نن ورځ ډېره ګرمه ده today is the hottest day in the week in this week په دې هفته کې دا نن ورځ ډېره ګرمه ده the hottest day in the week big معنا غټ big لکه وایي مثلا چې دا big معنا غټه this is a big lie دا ډېر غټ دروغ دي don't tell it again بیا یې مه وایه او وایي مثلا چې زه تا نه غټ یم جسم په لحاظ I am bigger than you I am bigger than you he is the biggest person in the class په ټول سم کې غټ دی sad معنا خفه غمجن I am sad today نن خفه یم نن د پرون نه خفه وم today I am sadder than yesterday نن د پرون نه خفه یم پرون په نسبت پرون خوشحاله وم او څه وایي مثلا چې زما په احمد په ټول سم کې خفه هلک دی احمد is the saddest student in the class today په ټول سم کې نن احمد خفه دی تن معنا نری همدارنګه تن معنا کم حجمه تن او تنر چې یو شی د بل شي پورې حجم زیات دي لکه my dictionary my English dictionary is thinner than yours زما د انګلیسي ډکشنري ستا د ډکشنري پورې نری ده یا وایي زما د ډکشنري په ټول صنف کې د نری ده حجم یې کم دی I have the thinnest dictionary in the class نو دا د final consonant ډبل کېدو رول وو نمبر 3 if the consonant letter is preceded by two vowel letters کو چېرې consonant letter کو د بې اوازه توره چې هغه صفت پې ختمیږي مخکې ته دوه واول تورې ذکر شوي we just add er نو بیا به یوازې
په کمپیریزن کې یا په کمپیریټیو ډیګري کې ای ار اضافه کوي او ای اس ټي به اضافه کوي فار سوپرلیټیو ډیګري د تفضیلي درجې لپاره. دلته دا چیپ صفت دی په پی باندې ختم دی مخکې ته دا یو واول دا دی بل واول دا دی نو ته به څه وایې دا به یوازې ای ار به اضافه کوي او ډبل کول به نه کوي. د final consonant letter is not doubled in this case. په دې حالت کې آخري کانسوننټ توری چې دا پی دی نه ډبل کېږي. ولې؟ ځکه چې مخکې because it is preceded by only one vowel. نو وایي به چې زما ګاډی ستا د ګاډي نه ارزانترینه دی. My car is cheaper than your car. ما ارزان ګاډی خریداري کوي. I bought cheap car yesterday. پرون مې ارزان ګاډی خریداري کوي. زما ګاډی ستا د ګاډي نه ارزانتره دی. My car is cheaper than your car. یا وایي مثلا زما ګاډی په ټول ښار کې ارزانترین ګاډی دی یا ما خریداري کوي. I bought the cheapest car in the city. یا وایي مثلا چې my car is the cheapest one in the city. sweet معنی شیرین او خوږ. ټي باندې ختم دی مخکې ته دوه واول دي. sweet he is a sweet man. هغه ډېر خوږ سړی دی شیرین سړی دی. sweeter he is sweeter than you. the sweetest person in the city. great معنی بهترین غوره. great غټ همدارنګه بهترین غوره. great man. great idea. greater my idea looks greater than you. زما نظر ستا د نظر نه ښه ښکاري. the greatest I have told the greatest ideas in the class today. من په سم کې ډېر غټ نظریات او غوره نظریات ورکړل. نمبر 4 څلورم رول دا دی چې د کمپیریسن ډیګري څنګه جوړو. د کمپیریټیو ډیګري چې کله کمپیریسن کوو او چې کله د یو شي په هکله تفضیلي درجه وړاندې کوو نو څنګه به وایو. څلورم رول دا دی if the adjective has 2 or more than 2 syllable. که یو صفت دوه یا د دوو نه زیات سیلابونه لري we use more less. نو په کمپیریسن کې د صفت نه مخکې more کلمه کارو. more we use the word more before the adjective and less before the adjective. in positive sense we add more and in negative sense we add less before the adjective for comparative degree. the مقایسه‌ي درجې لپاره. and for superlative degree the most we add the most کلمه اضافه کوو په positive sense کې او the least کلمه least په negative sense کې for superlative degree د تفضیلي درجې لپاره. نو هغه positive degree ګانې دا دي intelligent چې د ډېرو سیلابونو نه جوړ دی. intelli یو سیلاب شو gent بل سیلاب شو. نو اوس که ته وایي مثلا چې زه د تا نه ډېر زه هوښیار یم. I am an intelligent person. my brother is an intelligent person. زما ورور ستا د ورور نه ډېر هوښیار دی. my brother is more intelligent than your brother. یا وایي زما ورور ستا د ورور نه کم هوښیار دی. my brother is less intelligent than your brother. او که چېرته دا خو د یو کس په هکله مقایسه وه. یو کس د یو کس سره. که د یو کس مقایسه ستا مقصد د ډېرو کسانو سره یا د ډېرو شیانو سره ډېرو کسانو سره نو ته به په پازیټیو سنس کې موسټ وایي او په نیګیټیو سنس کې به لیسټ وایي. my brother is the most intelligent person student in the class. زما ورور په ټول کلاس کې هوښیار شاګرد یا شخص دی. یا وایي مثلا چې زما ورور په ټول سم کې هوښیار نه دی په هوښیارتیا کې کمزوری دی. my brother is the least intelligent student in the class. زما ورور په ټول سم کې د هوښیارتیا په لحاظ ډېر کم دی کم هوښیار دی. beautiful یو سیلاب چې دی beauty بل فل. نو دا صفت دی او if you ill دا اکثر د صفت نه ښیي adjective نښه ده. نو وایي مثلا چې افغانستان is a beautiful country. افغانستان یو ښکلی مملکت دی. یا اوس د بل یو ملک سره د افغانستان مقایسه کې وایي مثلا چې افغانستان is more beautiful than پاکستان. د پاکستان په نسبت افغانستان ښکلی دی. more beautiful than د THAN دا کلمه به ورسره کاروئ. دا په مقایسه کې ضرور د صفت نه وروسته د اول صفت او د دې بلې جملې په مابین کې به وایي more intelligent more beautiful than less intelligent less beautiful than. نو دې جملې داسې شوې افغانستان is more beautiful country than Pakistan. Afghanistan is less beautiful country than Pakistan. یو افغانستان پر ټول
خطه کې په ټوله اسیا کې ښکلی مملکت دی. افغانستان is the most beautiful country in Asia. افغانستان په ټوله اسیا کې ښکلی دی. یا وایي مثلا چې په ټوله اسیا کې نه ښکلی دی، ښکلی نه دی. افغانستان is the least beautiful country in Asia. زمونږ او ستاسو پنځم رول یا پنځمه قاعده څه وایي؟ داسې وایي چې if two are more than two syllables adjectives که چېرته دوه سېلابه یا د دوه سېلابو نه زیاتو سېلابونو والا صفت ends ختمیږي with the letter y آخري توری یا final letter یې y preceded by one consonant letter چې د دې y نه مخکې یو consonant letter یي لکه دلته صفت دی په y باندې ختم دی مخکې ته نه consonant letter دی. we change نو کله چې ته غواړې د دې پرتلنه د بل یو شي سره وکړې نو ته به څه کوې دا y به په i بدل کړې دا خو دې په y بدل کړه نو ته به څه کوې we change y to i نو y دا لیټر به په i بدل کړې and add er او er به اضافه کړې چې i باندې دې بدل کړه دا y دې په i بدل کړه er به اضافه کړې for comparative degree د comparative په مقایسې درجې لپاره او est به همدقسې به کوي y په i بدله او est به اضافه کړي for superlative degree. نو کومه چې positive degree د صفاتو happy pretty unlucky نو happy معنی خوشحاله I am happy today you are happy today you look happy today مثلا دغسې کارایي وایي مثلا چې زما ورور ستا د ورور نه خیر دی دغه دی خوشحاله دی خوشحالتره دی my brother is happier than your brother او که په ټول زما ورور شاګرد دی او په ټول سم کې هغه ډېر خوښ دی my brother is a student he is the happiest student in the class او په ټول سم کې خوشحالترینه شاګرد دی. پریټي معنا مقبول منلی د پریټي کلمه کله چې صفت شي معنا یې د مقبوله او منلی چې یو شی چاته منلی پریټي پرسن پریټي مین پریټي آیډیا څنګه به وایي ته خوښ ښکارې یو لوکس پریټي ټوډے نن ډېر خوښ ښکارې منلی یو لوک پریټیر دن یسټرډے نن د پرون نه ښکلی ښکارې مقبول ښکارې د پریټي یو آر د پریټیست پرسن ان د کلاس په ټول سم کې د ټولو نه ښکلی مقبول یې څوک یې نه ردوي. unlucky معنا بدبخته he was an unlucky person هغه یو بدبخته شخص و. unluckier هغه احمد مثلا د زیا په نسبت بدبخته دی احمد is unluckier than زیا یا وایي چې احمد په ټول سم کې بدبخته دی احمد is the unluckiest person in the class. نو دا د څلورم رول شو زمونږ نو دا څلور غټې قاعدې چې په دې باندې موږ او تاسو د صفاتو مقایسه‌یي درجه او تفضیلي درجه جوړوو. دا باید په یاد کې ولرو چې absolute adjectives وپېژنو چې دا څه دي او دا هم باید په نظر کې some adjectives in English language are used neither in comparative degree nor in superlative degree. په انګلیسي ژبه کې یو شمېر صفات دي چې هغه نه په comparative degree په تطبیق کېدی شي یعنی er او est په ورسره نه اضافه کېږي r او er ورسره په comparative کې نه اضافه کېږي او superlative degree کې est او چې مخکې ترې نه more او most دا شیان ذکر کړي نو دا قاعده نه تعقیبوي. These adjectives are called absolute adjectives. دې ته absolute adjective قاطع صفات وایي. فار ایگزامپل د مثال په توګه wrong غلط نو ته به شاته وایي چې you are wrong ته په غلطه څه معنی چې ته د هغې په نسبت غلطه you are wronger نشي ویلی you are wrongest نشي ویلی ولې دا absolute adjectives دي. writer او rightest نشي ویلی right you are right than him you are right in all class په ټول سم کې ته په سمې. excellent دې سره more excellent او most excellent نشي ویلی complete more complete او most complete نشي ویلی. perfect چې دوه سېلابه دی more perfect او most perfect نشي ویلی. correct سره more او most دا اوس نشو کارولی یعنی comparative degree او superlative degree په دې صفاتو په دې absolute adjectives باندې نشو تطبیقولی. یو بل ډول صفات دي چې هغه باید په یاد کې ولرو چې هغې ته وایي ډبل comparative degree چې د دوه نظریاتو یا د دوه خبرو دوه جملو کې مقایسه کوي دې ته وایي ډبل comparative degree یعنی غبرګه پرتلیزه درجه. we sometimes موږ ځینې اوقات کاروو comparative degrees مقایسه‌یي درجې in both two sentences په دواړو دوه جملو کې چې اوله جمله this usage of comparative degree دا استعمال د مقایسه‌یي درجې چې دوه جملو کې
is called double comparative degree. دې ته غبرګ پرتلیزه درجه وایي. نو په دې غبرګ پرتلیزه درجه کې دا شرط ده چې اوله جمله به کازي یعنی سبب وي علت وي او دا دویمه کمپریسن دویمه جمله کې به ریزلټ یعنی پایله او نتیجه وي. In double comparative degree په غبرګ پرتلیزه درجه کې the first part of comparison اولنۍ برخه د مقایسې is showing cause هغه به علت ښیي. and the second part of comparison shows result او پر دویمه جمله کې به پایله یا نتیجه یي. د مثال په ډول the more you study څومره چې مطالعه زیاته کوي the more you learn نو دونه به د زده کړه هم ډیریږي. the higher you climb څومره چې بره خیږي ونې ته یا غره ته the harder you feel نو هغونه سختي به هم احساسوي پورته تک سختي چې څومره بره ځي سختي به در باندې ډیری. the more you exercise physically څومره زیات چې بدني اکسرسایز یا تمرین کوي the more your body fits نو هماغونه به ستا بدن هم فټ کیږي. the more دا یو کلمه اضافه ده دا به اګنور کړئ دا اولنۍ the more your body fits نو هغونه به د بدن هم فټي غښتلی وي دا یو به مه هېروئ دا یو به اګنور کوئ دا د اضافه لیکل شوی دی. یا وایي مثلا چې څومره تمرین زیات کې the less you overweigh نو وزن به دې هم کمیږي the less you overweigh نو ته به وزن هم کم ورکې نو دا هغه د double comparison degree وه. there are some adjectives in English language همدارنګه په انګلیسي ژبه کې یو لړ څه شی دي صفات دي which do not follow these mentioned rules چې دا ذکر شوي قواعد نه تعقیبوي یعنی د دې په اساس یې comparative او superlative degree نشو جوړولی. they are called irregular adjectives دې ته بې قاعدې صفات وایي. they are mentioned in the following list دا په دې لاندې ذکر کې په دې لاندې ټیبل کې یا لیست کې د هغې یادونه شوې ده. نو پازیټیو ډیګري شوه دا کمپریټیو ډیګري شوه دا سوپرلیټیو یعنی دا مثبته یا نارمل ډیګري دا مقایسه‌ایي او دا پرتلیزه. نو یو هغې نه ګډ دی ګډ نارمل ډیګري دا پازیټیو نو که چېرې یو کس د بل کس سره ته مقایسه کوي نو he is my brother is better than you I am better than you Afghanistan is better than Pakistan وای مثلا my handbag is better than you my car is better than your car the best نو اوله ګډ better دا دویمې best دا په صفاتو کې شه. البته دا ګډ خو صفت شو خو چې کله د دې قید جوړوو نو بیټر بیا نه وایو بیا ویل وایو ګډ ویل you speak well you speak better به نه وایي you speak well I speak English well I speak English good به نه وایي او قید دی خو صفت چې کوم دی نو دا ګډ اوله درجه ده بیټر دویمه ده او د بیسټ درېیمه ده. وایي مثلا چې I am good in math په ریاضي کې ښه یم په ریاضي کې د تا نه ښه یم یو کس نه I am better than you in math په ریاضي کې ټول کلاس کې ښه یم I am the best student in math in the class په ټول صنف کې په ریاضي کې تکړه یم. بیډ بله کلمه ده د دې ګډ په مقابل کې بیډ اوله درجه ده یا پازیټیو ډیګري ده او د دې مقایسه‌ایي ورډس ده. اوس وایي مثلا چې په انګلیش کې ستا په نسبت زه بد یم ښه نه یم ته تکړه زه کمزوری یم I am worse than you in English language یا وایي مثلا چې په ټول صنف کې هم دا کمزوری یم دا زه یم I am the worst student in the class in English subject په انګلیسي مضمون کې د په ټول صنف کې کمزوری یم. لیټل معنی کوچنی لیټل کوچنی my little brother زما کوچنی ورور یا my small brother نو لیټل هم راځي my little brother زما کوچنی ورور. less د دې دویمه درجه ده چې دا د دې سره د لفظ په لحاظ کوم تړاو نه لري ER باندې نشي ویلی. همدارنګه د لیست دا یې درېیمه ده little less د لیست دا درې درجې. I have less money than you لکه I am the person who has the least money in the class چې په ټول صنف کې د ټولو نه کمې پیسې لري هغه زه یم. I am the person who has the least money in the class چې په ټول صنف کې د کمې پیسې لري هغه زه یم. نو دا د یو کس پرتلنه دلته مقایسه د ډېرو سره شوله چې سوپرلیټیو ډیګري ده. فار معنی لرې my house is far away my house is far from here زما کور د دې ځای نه لرې دی
My house is far from here. زما کور د دې ځای لرې دی. زما کور ستا د کور نه لرې دی. My house is farther than your house. زما کور د ټول کلاس د هلکانو د کورونو نه لرې دی. My house is the farthest one in the class. په ټول صنف د شاګردانو کې زما کور لرې دی. old معنا زوړه. older یې مقایسه‌یي درجه ده او elder یې ویلی شو او د oldest دا تفضیلي ده. older او eldest. My father is an old man. Our biology teacher is an old man. زمونږ د بیولوژي استاد زوړ دی. وایم زمونږ د بیولوژي استاد ستاسې د کیمستري د استاد نه زوړ دی. Our biology professor is older than your chemistry professor. یا وایم مثلا چې he looks elder. هغه نسبتاً د ډېر عمر والا ښکاري. He is the oldest person. هغه په ټول سیم کې یا په ټول یونیورسټۍ کې د عمر په لحاظ ډېر دی. He is the oldest teacher in the university. یا he is the eldest. نو دلته معنا دا شو چې په ټول سیم کې هغه د عمر په لحاظ ډېر دی. نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې د صفاتو د مقایسې په هکله درس چې وړاندې شو. تمه ده چې تاسو به دا قسم په غور سره دا به زده کوئ تر څو بل درس ته په ښه ډول تیار یو.